وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج موزون. سورة ابراهیم هغه شروع په هغې کې دویم باب ذکر کېدو چې په هغې کې اتلس دلایل ول په توحید د الله او بیا زجرونه و تخفیفات و نو پرون په هغې کې اولنی دلیل هغه بیان شو او ذکر شو. اوس دویم دلیل هغه ذکر کوي والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها او ځمکه خوره کړې ده موږ والقینا فیها او اچولې ده موږ فیها په دې کې رواسي پاخه غرونه وانبتنا فیها او رازرغونه کړي موږ په دې کې من کل شی موزون د هر څیز وزنی یا په اندازه سره. الله جل شانه وایي دا ځمکه موږ څه کړې ده خوره کړې ده. نو بعضې وایي دا ګول ده. د دې مخکې موږ تفصیل کړی و. لنډ مثال د دې دا دی څنګه چې دا میږی په دې بال باندې روان وي نو هغه د خدا ګول نه ښکاري. هغه وایي بس زه په یو ځمکه روان یم او موږ او تاسو ته څه ښکاري دا بال ګول دی. نو دغه شان دی دا ځمکه دا ګول ده او چې ما ورته داسې یو څیز کېږي ما ورته وایو هلکه دا هغه لرې ځای پورې ما ورته په نظر باندې څیز هغه راځي. او قیامت کې چې کله دا غرونه او دا هر څیز ختم شي بیا به چې یو سړي ته دنیا په آخر کې یو څیز کېښودل شي هغه به بیا هغه څه کوي ایني. د دې مطلب دا دی سورې زاریات سورې نازعات بیا به هلته نور خبر راشي. او اچولې د موږ فیها په دې کې یعنی دا غرونه خودې نه دي اچول. مطلب دا چې څومره په دنیا کې له پاسه ښکاري دغه شان دی پکې لاندې هم د بعضې مفسرین دا ذکر کوي. او رازرغونه کړي دي موږ یعنی راخېجو موږ فیها په دې کې د هر څیز وزنی یا په اندازه سره. مثلا سونه شوه دغه شان د تانبه شوه ګیس شو دا ټول څیزونه څه دي دا وزني دغه شان د ورپسې ځه. او یا دویم دا موزون په اندازه سره یا په مقرر او په څه سره په مقدار سره صحیح نکړه باشي سپیټ. او دویم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. اوس د دې ځای نه دویم دلیل هغه څه کوي هغه ذکر کوي چې پیدا کړي موږ تاسو لره فیها په دې کې معايش ومن لستم له برازقين اسباب د ژوند د تېرولو. ومن لستم له برازقين او داسې مخلوق دی چې تاسو هغې لا روزي نشئ ورکولی. شاه ولی الله معنی کوي د دې نه مراد هغه غلامان دي او حیوانات دي. او تفسیر احسن الکلام ذکر کوي چې د دې نه دا معلومه شوه چې دا نبیان او ولیان دا اختیارمند نه دي. دا هر څیز اختیار څوک دی دا د الله پاک دی. دا هر څیز اختیار د الله سره دی. او بیا بعضې مفسرین ذکر کوي چې تاسو له هم رزق در کوم هغه څوک ستاسو غلامان دي یعنی ازونه شول خره شول او دغه شان دي ستاسو خدمتګاران دي. او دویم هغه خلک چې په ځمکه کې دي تاسو ته یې پیدله یعنی ستاسو خدمت کوي او ستاسو د پیدې دپاره دي هغو له موږ څه کوو هغو له هم موږ روزي ورکوو. وڅلورم دلیل وان من شیء الا عندنا خزائن او نشته هیڅ څیز مګر زموږ سره د هغې خزانې دي. وما ننزله الا بقدر معلوم او نه راکوزو هغه څیز مګر په اندازه مقرره سره. الله پاک وایي چې د هر څیز خزانې زما سره دي. هر څیز دا زما سره دی. که تاسو په دنیا کې ګورئ د هر سره رزق څوک ورکوي او د دې هر څه خزانې زما سره دي. د رزق دا خزانې زما سره دي. او حدیث کې راځي چې دوه فرشتې د سهار د چاربانګ په وخت کې اعلان کوي ای څوک غوښتونکی شته الله وایي چې زه ول ورکم. ابن قیم رحمه الله ذکر کوي په خپل تفسیر کې
په 334 335 صفحه کې چې هغه سړی نه رزق غواړي چې چابیانې د هغه په لاس کې دي د هغه په قبضه او په قدرت کې یعنې مراد دی نه الله دی یعنې د الله نه رزق غواړي هغه نه اواز وکړي د هغه ته بلنه وکړي نو د رزق چابیانې د هغه سر دی دا ستوه د هغې نه میلاو شي یا تفسیر مدارک ذکر کوي د خزانې دا یو مثال دی هر یو څیز چې بنده ته د هغې نه پیدا حاصلیږي یو څیز ته بلکې یا یو څیز موجود نه دی الله وایي زه په دې باندې قادر یم چې ما ته معلومه ده چې د دې انسان دې څیز ته ضرورت دی الله وایي دې انسان له به دا څیز زه پیدا کړم هغه ته به یم چې کون شان نو هغه به څه شي الله وایي دا اوس ځمکې واسمانونه پیدا کړي دي که ما چې د انسان ته د وو ځمکو او د وو اسمانونو د نورو اسمانونو ضرورت کېږي نو الله وایي دا ما د معلومه ده زه به د اسمانونو ته یم چې تاسو موجود شئ دا موجود شئ یا د دې په مقابله کې د ځمکو ته یم چې موجود شئ دا به څه کېږي دا به موجود شوي د دې نه دا معنی مراد ده وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم او را لېږلي دي موږ هواګانې لواقح چې پورته کوو لواقح یا په دوو معنو سره راځي چې دا هواګانو په وجه باندې دا وریځې څه کوو بلاربو یا د دې وریځو په وجه باندې دا ونې بلاربو مطلب دا دی چې کله دا هواګانې چوتې شي نو په دې وریځو نه الله پاک د دې په ذریعه اوبه راوباسي او دویم د دې وریځو په وجه باندې چې کله د سیلۍ طوفان راشي دا ونې د یو بل سره جفت شي بعضې ونې داسې چې د هغې جړلې دومره اوږدي چې د هغه د بلې ونې سره تعلق ساتي بعضې داسې چې هغه د یو بل هغه جړلې کمزوري نو بل ته رسي نه چې کله الله د هوا راولي دا ونې د یو بل سره ټکراویږي الله پاک د دې دواړه د ټکراوالو سره دا څه کېږي دا سربیږي یعنې دا حاملې کېږي او د هغه بیا نور بچي او دا پیدا کوي یا دغه معنی ده لواقح فانزلنا چې پورته کوو وریځې نورې فانزلنا من السماء راوارو موږ د اسمان د طرف نه ما نوبه فاسقیناکم پس کوي تاسو هغه وما انتم له بخازن او نه تاسې هغې له جمع کوونکي تاسو دغه اوبه نشئ جمع کولی دې له چا کویان مولو کنې څوکې خو تاسو د الله پاک دغه اوبه تاسو جمع کول نشئ کولی او بعضې مفسرین ذکر کوي چې کوم سړی د باران د اوبه راجمع کړي په پاک لوښو کې اوس کې الله پاک دام نه مرض دپاره شفا ګرځوي شپږم دلیل وانا لنحن نحیي ونمیت ونحن الوارثون یقینا موږ ژوندي کول کوو موږ مړه کول کوو او موږ باقي پاتې کېدونکي یو ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستخرین یقینا پیژنو موږ مخکیني ستاسو نه او یقینا پیژنو هغه رستني خلق نو په دې کې مفسرین هغه بیا واقعات ذکر کوي تفسیر قرطبی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي ابن کثیر رحمه الله هم ذکر کړی دي الله چې دا سخلق براتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هغه منځ ورکو نو په هغه وخت کې زنانه راتلې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بودریدل بعض قومونه داسې خلق ول چې خلق په مخ کې رالل نو سو په مخ کې سب کې ودریدل شامل بشول څه خلق داسې ول چې هغه په آخرني صفونو کې شاملېدل په تور د دې چې کله به دوی رکوع ته ښکته شول نو دوی به د خپلو ترخونو کې شاته دغه زنانه سې کولې الله پاک وایي ولقد علمنا المستقدمین منګه پیژنو هغه خلک چې هغه مخکینی صفونو والدي او منګه پیژنو چې هغه رستنی صفونو والدي یعنی دوی دغه زنانه داسې کوي یا ابن حجر رحمه الله ذکر کړی دی په فتح الباری کې چې په بنی اسرائیلو کې د هغوی زنانه به جماعتون تدلې نو بیا به دغه زنانه اوسې چل کو دوی به د لرګونه دا سینډل جوړول او دوی به چودي کېدي چې خپل هغه تعلقدارانو ته موږ ښکاره شو وی الله جل شانه من راولېږله او دوی منع کړل او په دوی باندې د حیض بیماری راوسته چې دوی د دې په وجه باندې جماعتونو ته بند شي او دوی نه ځي یا مدارک ذکر کوي چې د دې نه مراد اول صف ته او یا رستنی صف ته
مسند احمد کی روایت ته د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نه چې الله جل شانه نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کم خلق پاول سب کی الله جل شانه په دې خلقو باندې رحمتونه نازلې. بیا تبوس وشو دوباره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د الله رسول په دې دویم سب باندې د الله رحمتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وی باغ اول سب باندې رحمتونه بیا په دویمه پیره بیا وی په دریمه پیره صحابه بیا ته بوسو پس سلورم زل بیا صحابه ته بوسو نبی علیہ السلام جواب ورکو چې په روست په دې دویم سب والا باندې الله پاک خپل رحمت سکه نازلې. نو درې پیری نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه اول سب تذکر راوتلا او په سلورم کرته باندې نبی علیہ السلام فرمایل چې په دې دویم سب والا باندې سرازي هغه رحمتونه نازلېږي. نو پدې کې بیا زاد المسیر والا نه معنی کړی دي ان شاء الله غو بیا سبا تذکر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا او نور معنی هم مفسرین کړی دي. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين یقینا پیجر منگا مخکین استاسونا یقینا پیجر منگا رستنی خلق. بعضی زاد المسیر غالبا اتمانی کړي. اول معنی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای یعنی مخکین خلق هغه چې هغه مخکی د دې امت یعنی هغه مخکین خلق چې هغه پیدا شو. ولقد علمنا المستقدرين اغرست پیدا کی یعنی اوس پر پیدا شیم دي. قرآن کې الله پاک فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. توین استان نشان اسنو کله سره پیدا شالو ولنم کیږي چې پیدا شې نه نوم به دغه کم زن نازي دیو معنا مستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرين یعنی هغه مخکینی خلق او ولقد علمنا المستاخرين اغرستنی خلق یعنی د امت د نبی علیہ السلام. یاد رہے معنا هغه مستقدمین منکم هغه مخکینی خلق چې هغه او مخکیږي تعدا ولقد علمنا المستاخرين هغه رستنی خلق چې هغه مستقیږي تعدا. یات مراد سره هغه سب اول مزه یا پاول وقت راتلی او مستاخرین معنا سره باخر وقت راتل او باخر سب کې امام اوزاعی وی امام مقاتل وی. مستقدمین نه مراد هغه اولنې سب د جهاد دی او مستاخرین هغه رسته کېدل جهاد نه دی. ابن عباس فرمایي چې د دین هغه اولنې چې د سب اول او مستاخرین نه مراد هغه صف چې هغه رسته نه. مجاهد فرمایي چې د دین مراد هغه خلق دي چې هغه مخکې مړه دي او مستاخرین مراد هغه خلق چې هغه وروسته مړه کېږي مرګ پرې راځي. او یا دا چې مستقدمین مراد هغه خلق چې هغه د سبونو په جهاد کې دی اول او هغه د الله شهادت ورکړی دی او هغه خلق چې هغه په جهاد کې نه شریک شوي. مستقدمین نه یعنی هغه چې خلق ایمان د مخکې کېدونکي دي یا جهاد ته مخکې کېدونکي دي. نو پکار دی چې سړی په سب کې مخکې راشي. نو موږ چې ګورو بس وروسته به راخوشي جمعې مونځ کې به درس کې په هر څیز کې زموږ وروسته والی دی او نو پکار دی چې موږ او تاسو په هغې کې مخکې والی کوو مخکې راځو. بس جنازې نه په دې کې وروسته ودرېدل پکار دي او فرض مانځه کې مخکې ودرېدل پکار دي. ځکه په جنازه کې بیا موږ خو اکثر په دوه جنازو کې لګي هلکه ودرېدو او ټیم پور بس خلک د هغوی د خپل جنازې لپاره انتظام کړی. موږ ته د دې خبرو ضرورت نشته. بس چپ ودرېږه چې کله جنازه نیت تړو بس نیت په تړه خبره ختمه. نو او زنانه په سب کې ودرېږي وروسته به ودرېږي دوی مخکې نه ودرېږي او بلکې هغه چې د هغوی لپاره جدا انتظام یې الو نو اوس زموږ زنانه خو که وګورې بس الله وایي دا به وروسته یادو ګاډۍ مخکې سب ته به وخېږي هلته اګین جرګې به یې جوړ کړي دی دا چې د په کاټر کې یا چې د په دغه کې جاز کې ناست بل کار د دې وإن ربك يقينا نفسه ويحشرهم هغه به جمع کوي دوی لره انه حکیم علیم یقینا هغه حکمتونه دی او پوهه بارز باندې انه حکیم علیم هغه ستاسو په نیتونو باندې سره هغه پوهه دی. قولوا قولي هذا استغفر